الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم. محترم سامعین، دا د سورة البقرة یو 50 نمبر آیت. الہ العالمین فرمائی کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا، او یاد کئی تاسی هغه وقت چې وعده مو کړی و موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیولو تاسې سخي لره په عبادت. من بعده، پس له تلو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون، او تاسې ظالمان وئ. ثم عفونا، بیا عفو وکړه مونږه عنکم تاسې ته من بعد ذلك، پس له دې کار نه چې تاسو دا بت پرستي وکړه. لعلکم تشکرون، ښایيږي چې تاسې شکر وباسئ. وَإِذْ، او یاد کړئ تاسې هغه وخت آتینا موسی الکتاب، چې ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات، والفرقان، او فرقان. لعلکم تهتدون، ښایيږي چې تاسې په هدایت کې شئ، هدایت بیا مومئ. الله تبارک وتعالی د انعاماتو سلسله چې په بني اسرائیل باندې الله رب العزت کم انعامات کړي، په هغې کې 2 انعام باری تعالی ذکر کړل مخکې آیتونو کې، چې په هغې کې یو انعام فرعون په بد عذاب دوی ته ورکولو، باری تعالی له دې نه خلاص کړل. او بل هغه نهر او سمندر بحر چې کوم و، هغه په منځ کې د موسی علیه السلام د معجزې د وجې نه 2 ټوټې شو، او دې ته یې لاره ورکړه. دا 2 انعام باری تعالی مخکې ذکر کړل. اوس چې کله دوی د دریاب نه پورې وتل، نو موسی علیه السلام دوی ته دا ویلي وو که چېرته موږ نجات حاصل کړو، له دغه دریاب نه پورې وتو، نو زه به تاسو ته د الله رب العزت له طرف نه یو داسې کتاب راوړم چې په هغې کې د کار کولو او د نه کولو حکم ما او تا ته موجود وي. نو چې کله دوی پورې وتل، نو بیا موسی علیه السلام سره باری تعالی هم وعده وکړه. نو هغه تفصیل داسې چې کله فرعونیان باری تعالی غرق کړل، او دغه موسی علیه السلام مبارک او د دې قوم ته نجات ملاو شو، په دغه وخت کې موسی علیه السلام مبارک د الله رب العزت درگاه ته ځي، چې په 9مه سپاره کې د هغې بیان موجود دی. وواعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلة. وعده د 10 شپو شوې وه، خو لیکن روایت کې داسې راځي چې موسی علیه السلام مبارک 10 ورځې روژه و. چې کله 10مه ورځ راغله ختمه شوه، نو موسی علیه السلام مسواک ووهلو. نو الہ ورته وفرمایل چې دغه د روژهدار د خولې دا بوی ما ته ډېر خوښ دی، تا مسواک ولې ووهلو. نو هغه 10 ورځې بیا موسی علیه السلام مبارک تېرې کړې. نو په دغه 10 ورځو کې بدبخته سامري دوی څه وکړل؟ هلاک یې کړل. چې کله فرعونیان غرقېدل، نو په دغه وخت کې سامري هم موجود وو. د جبرائیل علیه السلام مبارک چې کوم اسپه وه، فرعون اسپه خو نه تله دریاب ته، جبرائیل علیه السلام راغی، هغې اسپه مخکې کړه، دې ورپسې بیا داسې لاړ. په دغه وخت کې د حضرت جبرائیل علیه السلام د اسپې د خپو لاندې کوم خاوره چې وه، هغه د سامري اوچت کړې. نو اوس موسی علیه السلام مبارک خو د الله رب العزت ملاقات ته تللی دی. په دې کې هارون علیه السلام مبارک خلیفه ګرځولی. موسی علیه السلام ورته فرمایلی و چې زه د الله رب العزت ملاقات ته ځم، ته زما خلیفه شه فی قومي، زما په دې قوم، واصلح لي ولا تتبع سبیل المفسدین. اصلاح کوه، ګورئ د مفسدینو اتباع نه.
هارون علیہ السلام مبارک دی قوم ته دغه خبره وکړه چې تاسو سره کم زیورات کم ساز او سامان چې د قبطیانو دي هغه ټول وسوځوئ، تاسو ته هغه پکار نه دي، جایز نه دي تاسو د پاره چې تاسو هغه استعمال کړئ. نو په دې کې دوی خو ټول وسوځول، هغه سامري بدبخت سره موجود و. نو هغه یو قسم ته یو څه جوړ کو د دې زیوراتو نه او بیا یې هغه خاوره په دې کې واچوله. الله فرمایي فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، چې کله دا جسد یې جوړ کړ نو هغې آواز شو. دغه سامري دې قوم ته وویل فقالوا هذا الهکم و اله موسی. موسی علیه السلام مبارک تللی دی چې کوم اله لټوي هغه دا دی. دې قوم ته یې وویل او بس دې نه بعد موږ د دې عبادت اوس دا قوم لګیا شو اوس د دې عبادت کولو. بعضو عبادت شروع کو، بعضو د هارون علیہ السلام مبارک سره هغه د هغې اصلاح کوله، هغې عبادتونه. نو الله تبارک وتعالی هغه کسی طرف ته لږ اشاره کوي بطور انعام ورته وایي چې ګورئ تاسو زما په آقا باندې ایمان راوړئ. که چېرته تاسو دا خبره کوئ چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځان نه راغلی دی او دې خبرې د ځان نه کوي، تاسو د خپل آبا او د اجداد هغه کیسې د رسول الله مبارک د خولې واورئ. ځکه چې رسول الله مبارک کومه خبره کوي هغه د ځان نه کوي، بلکې هغه خبره به سچ خبره وي او صحیح خبره به وي او ستاسو په تورات کې به هم موجود وي. او وګورئ چې دغه رسول الله مبارک چې کوم خبرې کوي دا ستاسو په آباو باندې الله انعام کړی او که نه، ولې تاسو په دې باندې ایمان نه راوړئ. هغه طرف ته اشاره ده چې کله موسی علیه السلام مبارک سره باری تعالی وعده وکړه د 40 شپو او بیا تاسو سخی لره په عبادت کې ونیولو، د هغې عبادت هم شروع کړو. د موسی علیه السلام مبارک د تلو نه بعد تاسو ظالمان وئ، تاسو بت پرستی کړې وه، تاسو شرک کړی و، خو لیکن باری تعالی بیا هم تاسو ته عفو وکړو. دا انعام شو او که نه؟ اوس الله رب العزت دلته بل انعام ورته ذکر کوي چې ګوره تاسو باندې ما دا انعام هم کړی و چې تاسو ما سره شریک پیدا کړه، خو باوجود د دې نه هم ما تاسو ته عفو وکړه او کیدای شي چې تاسو شکر وباسئ. او بل انعام باری تعالی ورته یادوي چې ما موسی علیه السلام ته یو کتاب ورکړی و چې موسی علیه السلام مبارک راغلی و. هغه قصه پوره په 9مه سپاره کې انشاءالله چې کله موقع راشي هلته به تفصیلا بیانوم که نه، خو لیکن هغه اشارات بعضې الله رب العزت دې ته به طور انعام ذکر کوي چې موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو. اوس دا کتاب کوم کتاب و؟ دا تورات و چې حضرت موسی علیه السلام مبارک باندې باری تعالی نازل کړ او دغه قوم ته یې رالیږلی، خو لیکن دغه قوم بیا هم د دې نافرماني ویې نه منله، ځکه چې په دغه تورات کې زما استاد د آقا اوصاف موجود وو او دغه بدبختو خلکو به څه کول چې کله د رسول الله مبارک صفت به راغی داسې به یې پټ کړ، هغه صفت به یې قوم ته نه بیانول. نو دغه بدبخته خلک وو چې په دې باندې باوجود د دې نه چې انعامات وو خو هغې د انعام هغه د دوی په وجود کې هغه صلاحیت نه و. نو باري تعالی ځکه وفرمایل چې بل انعام دا و چې ما تاسو ته کتاب درکړی و چې هغه تورات او بل فرقان. اوس فرقان څه شی و؟ فرقان دلته کې دغه معجزات ذکر کوي بعضې علما. فرقان یا معنا دا چې په تورات کې کوم څیز و هغه فرقان و، د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکی دغه کتاب تورات و. او یا دلته بعض علما دا ذکر کوي چې دلته هغه 9 معجزات چې موسی علیه السلام مبارک ته الله ورکړي هغه و چې د هغې قصه باري تعالی په 15مه سپاره کې الله رب العزت کړې ده په سورة بني اسرائیل کې. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بني اسرائیل. هلته دغه تذکره ده او خامخا په تحقیق سره موږ موسی علیه السلام ته 9 معجزات ښکاره ورکړي. هغه 9 معجزات څه شی و؟ هغه علما دا ذکر کوي چې یو امسا وه د موسی علیه السلام مبارک امسا چې د هغې نه به اژدها جوړه شوه چې کله به یې ونیوله بیا به امسا وه. هغه فرعونیانو چې جادوګران راټول کړي وو هغه ټولو جادوي په دې باندې ماته نه کړه. د موسی علیه السلام دغه یو معجزه وه. بل ید بیضا موسی علیه السلام به چې کله دا لاس مبارک خپل طرف ته دننه کړه او بیا به یې چې راویست یو قسم ته به یې رڼا کوله. دا هم د موسی علیه السلام مبارک یو معجزه وه. په قبطیانو باندې قحط سالي راتلل دا هم معجزه وه. په قبطیانو باندې طوفان راتلل دا هم معجزه وه. دغه شانتې په دې باندې ملخان راخوشي کول دا هم معجزه وه. په دې باندې سپږې راخوشي کول دا هم معجزه وه. او دغه شانتې د موسی علیه السلام مبارک بله معجزه چې وه هغه وینې جوړول چې کله به دوی څه راواړول هغې نه به وینې جوړې شو. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع
والدم آیات مفصلات. الہ العالمین پنځه معجزات د موسی علیه السلام ذکر کوي چې چندخان مونږ ولېږل، سپږې مونږ ولېږلې، دغه شانتې نور شی نه به وینه جوړه شوه. بیا الله فرمایي چې آیات مفصلات، دا ښکاره معجزات، تفصیلي معجزات د حضرت موسی علیه السلام مبارک. بعض علما دا ذکر کوي چې د موسی علیه السلام مبارک هغه دعا چې ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، چې موسی علیه السلام دوی ته کومه خیره کړې وه، دا هم د موسی علیه السلام معجزه وه چې الله په در کې هغه قبوله شوه. خو لیکن والفرقان نه دغه ذکر کوي بعض علما. او بیا الہ العالمین دې نه بعد وایي چې دا انعامات چې ما په تاسو باندې وکړل لعلکم تهتدون، ښایي چې تاسو هدایت بیا مومئ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء. Subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.